अस्सलामुअलैकुम मलګرو د پاکستان حکومت دا اعلان کړی دی چې د پاکستان کرکټ ټیم به روان ورلد کپ دپاره انډیا ته نه ځي. تاسو ته معلومه وي چې د پی سی بي چیرمن هم چینج کړی شو. د پاکستان پیپلز پارټي په وینا باندې د پاکستان پیپل پارټي یعنی زرداری په وینا باندې د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن زکا اشرف ټاکل شوی دی. اوس زکا اشرف او د پاکستان پیپل پارټي چې کومه کمیټي ده هغه دا خبره کړې ده چې د پاکستان کرکټ ټیم به انډیا ته ورلد کپ لنه ځي. ټونه پیله به د یو کمیټي جوړی چې هغه کمیټي کې واته کسان دي نو هغه به ځي انډیا ته. انډیا کې به سکیورټي سیستم ګوري د هغې نو هغې نه پس په بیا اعلان کوي چې آیا پاکستان کرکټ ټیم به انډیا ته ورلد کپ لځي او کنه. دې ځای کې تاسو لازم مکمل حقیقت بیانو. ګورئ ورلد کپ چې کوم دی هغه د آی سی سی ایونټ دی. آی سی سی ایونټ نه یو ټیم هم انکار نشي کولی. خدای بزی واته کسان ټاکل شوی چې صدر بلاول بوټو دی. دای بزی الته په انډیا کې دغه سکیورټي بچی کوي او هغه نه پس په انډیا نه دا ګارانټي راخلی چې په 2025 کې کم چیمپیون ټرافي ده سید موږ د پاکستان کرکټ ټیم ورلد کپ د لپاره انډیا ته رالیږو او چې کومه 2025 کې پاکستان کې چیمپیون ټرافي ده هغه د لپاره به د انډیا ټیم پاکستان ته رالیږي. څنګه چې اوس تاسو د ایشیا کپ د لپاره مطلب خپل ټیم نه رالیږي او مختلف باندې کوي کله پولیټیکل ایشو یادوي کله سکیورټي ریزن یادوي د هغې په وجه تاسو خپل ټیم نه رالیږئ نو په 2025 کې چې کومه ټرافي په پاکستان کې ده نو هغه ټایم به بیا دا ایشوز نه راوباسئ او تاسو به خپل ټیم رالیږئ. دا ګارنټي به د انډیا د ټیم نه د انډیا کرکټ بورډ نه دا ګارنټي راخلي او که چېرې د انډیا کرکټ ټیم 2025 کې بیا چیمپیون ټرافي له پاکستان ته رانغلو نو دوی به پې شرایط په ورسره کېږدي څه جرمانه پې لګوي. هغې چې کوم دی آی سی سی به هم د دې په منځ کې راځي خو چونکې آی سی سی مشکله ده چې دې په منځ کې راشي او دی چې دا کم سوچ ته دا ناکامه ماله ځکه ښکاري چې دا د آی سی سی ایونټ دی او آی سی سی الریډي سکیجول اناونس کړی دی. د پاکستان میچز چې کوم دي تاسو سره الریډي د هغې سکیجول ما شریک کړی او تاسو به خپله هم په نور سورسز باندې کتلی وي چې سکیجول الریډي اناونس شوی دی. نو دې کې آی سی سی د دې دواړو ملکونو ترمنځ نه راځي. دی به هسې واته کسان دی د پاکستان په خرچه د پاکستان د خزانې په پیسې باندې به دی لاړ شي انډیا له اتر ورځې به هلته تېرې کړي په ګراونډونو به وګرځي هوټلو کې بسټې وکړي واپس به ایسته راشي. همدغه ټیم چې کوم دی دا زه په ګارنټۍ لیکلي در کوم چې همدغه ټیم چې کوم دی دا به ورلد کپ لځي او خامخا به ځي او دی چې دا کوم شرایط یادوي چې که چېرې مونږ به انډیا سره دا شرایط مخې له کېدو چې مونږ خو خپل ټیم انډیا ته رالیږو ورلد کپ له خو تاسو به چیمپیون ټرافي دې راځئ او که نه راځئ نو تاسو به جرمانه راکوئ. نو دا شرایط ورسره انډیا هیڅ کله هم نه مني. دا زه اوس نه ښه شور خبره کوم خو اصل کې بس زمونږ د ملک پیسه ده بس چېرته ناچېرته به وړاویږي چېرته ناچېرته به الوزي. د اوس اوه اتو کسانو ګروپ چې ځي په انډیا له نو خامخا په دې باندې پیسې لګي. داسې هسې خو نه ځي خامخا د پاکستان د خزانې نه به پې پیسې لګي د پاکستان کرکټ بورډ نه به پې پیسې لګي یا د پاکستان د حکومت نه به پې پیسې لګي او هسې یو چکر به ووایي بس هلته په ګراونډونو به وګرځي او 5 سټار هوټلو کې بسټې وکړي او ایسته واپس به پاکستان ته راشي او بیا به خپل ټیم خامخا ورلد کپ ته لیږي. نو دې کې آی سی سی هم د دې په منځ کې نه راځي. آی سی سی الریډي سکیجول اناونس کړی دی څنګه چې تاسو له ما ووي اوس دې کې هېڅ هم نه کېږي او د آی سی سی ایونټ دی ایشیا کپ چې کوم دی هغه د آی سی سی ایونټ نه دی هغه د ایشیا کونسل ایونټ دی هغه د ایشیا ملکونو خپل ایونټ دی. دې کې هغې کې آی سی سی کار نه لري خو د آی سی سی چې کوم ایونټ دی دې کې پاکستان شرکت نه کوي نو دې کې د پاکستان شرکت نه کولو باندې پاکستان ډېر غټ نقصان ته به مطلب غاړه کېږدي نو هله به دی مطلب د ایشیا سوري د ورلد کپ نه انکار کوي. خو هسې یو ډرامه ده هسې هغه میډیا باندې هم یو ډرامه چلی او دی به پیسې هم ولګوي هماغه ټیم چې کوم دی هماغه انډیا له به ځي. نو شاړ غونتې ویډیو به تاسو سره مې ډیټیل شریک کولو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کوئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کوئ پیج هم لایک کوئ. والسلام.